اے عوام ځان هوښیار کې، هزار فتنې دي، هزار فتنې. دې ټولو فتنو نه نجات چې دی هغه اطیع الله و اطیع الرسول کې دی. د الله ومنئ او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې خپلې کې عمل چې کوئ، عقیده چې ساتئ، د قرآن او د حدیث پر رڼا کې وساتئ. د علماو احترام د هغې مقام په خپل ځای دی، هغې کې شک نشته. داسې به نه چې یو مسلمان وي، یو عام مسلمان هغه به هم داسې نه وي چې هغه چرته یو عالم دین ته بد وګوري، هغه ته بد رد وایي. نو بیا اهل الحدیث چې علماء حق دي اب څنګه ائمه مجتهدینو ته بد وایي؟ دا د خلکو پروپاګاندا ده، د عوامو ذهنونه په دې خبرو ګنده کول غواړي. والله د قرآن او د حدیث نوم چې یو چڼې اخلي، د هغه چڼې نوم چې زموږ مخکې څوک په بده والي مونږ نه برداشت کوو، نو د دین په ائمو کې به د یو امام نوم مونږ په بده برداشت کوو؟ سوال نه پیدا کیږي. مسلمان دغه خو احترام وي، خو یاد ساته احترام دې ته نه وي چې د الله او د الله د رسول د خبره مقابله کې ومني. دا احترام نه دی، دا خو ظلم دی. ظلم خبره د الله منلی شي او خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی شي. د الله او د الله د رسول د خبره مقابله کې د یو امام او د یو مجتهد خبرې ته اختیار نشته، د یو استاد، د یو پیر، د یو عالم، د یو مفتی، د یو فتاوی خبرې له اعتبار نشته. اعتبار د الله خبرې ته دی او د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې له اعتباري. دا د مسلمان د پاره رڼا ده. بې د دینه مسلمان ژوند نشي تیرولی، بې د دینه د مسلمان ژوند برابر نه دی، ژوند مکمل نه دی.